بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب په نن ویډیو کې د پنجاب د اسمبلی د ډیزالف کېدو نه پس اوس گورنر کې دي شي اوس یا دسخط وکي یا به دسخط کړي وي چې کله دا ویډیو زمونږ اپلوډ کیږي ان شاء الله دا غي به بیا مونږ ته سنس شکل لخر شي وي او اغي دا ټایم چې کم دی دا 10 بجې به تقریبا پوره کیږي په 10:10 باندې با دا غي ټایم پوره کیږي 48 غنټې به پوره شي او اتوماتیکلی به بیا د پنجاب اسمبلی ډیزالف شي هغه نه پس په بیا د کې پی کې د ډیزالف کېدو اډر به بیا کیږي. محمود خان نن گورنر سره او د نورو کسانو سره مشاورت هم کړی دی. گورنر ځان له مشاورت کړی دی, محمود خان ځان له مشاورت کړی دی د کیر ټیکر والا کسانو د پاره او د وزیر اعلی نگران د پاره او د نگران سیټ اپ د پاره هغوی مې بي چې کېدی شي په اتوار په ورځ باندې کې پی کې اسمبلی ډیزالف شي. د دې سره سره اوس یو نوې ډیولپمنٹ روان دی چې ام کیو ایم والا بیگانه دا خبره کړې ده چې را مونږه استعفاګانې ورکو د قومي اسمبلی د نشستونه. نو هغوی د وو کسانو استعفاګانې د شهباز شریف د پی ډی ایم د حکومت نه دا ماینس شي نو هغې سره اوټونه ډېر کم پاتې کیږي ځکه چې په دې وخت کې 173 یا 174 ټوټل تعداد دی د قومي اسمبلی والا. نو که هغه وتی وځي نو هغې سره بیا اکثریت نه پاتې کیږي. دا هم په اورېدو کې راغلي چې کیدی شي چې د عمران خان چې کوم ایم این ایز دي د پی ټی آی والا هغوی واپس لاړ شي او هغوی دا تحریک عدم اعتماد چې کوم دی هغه جمع کی او شهباز شریف به پکې کامیاب نشي او مکه وخت کې به اسمبلیانې ډیزالف شي. په دې کې څه ټیکنیکل ګراوندز باندې وي لکه شهباز شریف واپس چې کوم دی نو هغه لکه میجارټي نه علاوه هم کیدی شي چې هغه په رن اف الیکشن کې راتلی شي خو د هغې وی لکه ګنجایش ډېر کم دی او کیدی شي هغه بیا دوباره عدالتونو ته دا خبره لاړه شي. خو په دې دوران کې د نواز شریف د راتلو امکانات هغه کم شو او هغه وی اعلان وکړو چې راځه په جنوري یا په فروری کې نه راځم. د مریم نواز مې بي چې هغه راشي کیدی شي چې هغه راشي د پارټۍ د سمبالول لپاره خو نواز شریف نشي راتلی او د نواز شریف د نه راتلو وجه هم همدغه ده چې هغه ته د خپلو کیسونو هم پته ده او که نگران سیټ اپ په پنجاب کې هم راغی نو کیدی شي چې هغه به ګرفتاریږي او ما مخکې هم تاسو ته دا عرض کړی چې یاره هغوی که راځي نو هغه غواړي چې یاره ما ته په لاهور په ایرپورټ باندې استقبال دپاره کارکنان راجمع شوي او زه د هغوی په اوږو باندې رایونډ ته لاړ شم نو د هغه ارمان نه پوره کیږي او د هغه د ارمانونو دپاره دا ټول هر څه دا سیټ اپ چینج شوی دی او دا رجیم چینج چې کوم شوی دی دا هم د چا د ارمان دپاره شوی دی. خو دې ارمانونو کې اوس په دې وخت کې د مسلم لیگ نون والا هم ډېر ارمانونه خرابېدو والا دي. مسلم لیگ نون په خپله په بیک فوټ باندې لاړل. مسلم لیگ نون په خپله په پنجاب کې د هغه حیثیت په کمېدو باندې دی او د دې اندازه اوس هغوی ته هم شوې ده. دا چا وکړل دا پې زرداري وکړل. زرداري په خوږه کې په پیله ځل باندې دوی وواله او دا همیشه به دوی په ترخه کې یو بل سره دا کار کولو چې دوی به د یو بل خپې والي خو دا ځل په پیله ځل باندې زرداري انتهایی د هوښیارتیا نه کار واغستو او ایک زرداری سب پر باری والا خبره دغه ځای کې ثابت کړه چې مسلم لیگ نون صفایه د پنجاب نه وکړله او پر روان وخت کې چې کوم د هغوی سوچونه دي نو د هغې سوچونه هم نشي برابرېدی او نه هغه پوره کیدی شي چې کوم د بلاول دپاره هغې سوچ کړی دی چې بلاول به نیکسټ وزیر اعظم وي نو هغې دپاره چې کمپلیننګ د بلوچستان نه شروع شوی دی او خلک په بلوچستان کې په پیپل پارټۍ کې شرکت کوي د سند حالات اوس دونه حده پورې خراب شوي دي چې هغوی بلدیاتي انتخابات نشي کولی. بلدیاتي انتخابات ولې نشي کولی؟ هغوی حلقو ته نشي تللی. حلقو ته ولې نشي تللی؟ ځکه چې دوی اوسه پورې عوامو ته هېڅ د فلاح او د بهبود څه کار نه دی ورکړی او الته خلک اومکه شان دي لکه څنګه چې مخکې لکه څنګه چې 15-14 کاله مخکې اومکه شانتې حالات دي. حالانکې په سند باندې د پیپل پارټۍ د 15 کالونو حکومت را روان دی خو په هغه ځای کې د ډیولپمنټ بالا هېڅ کار ونه شو. هغه روټي او کپړه او مکان د هغې ناره چې کوم هغوی والې وه هغې باندې هم لا اوسه پورې هغوی نه دي پوره شوي. دا روټي کپړه او مکان هم لا اوسه پورې چاته پوره نه دي میلوي شوي. نو دا ټولې خبرې اوس هغوی ته هم را مخامخ کېږي او مسلم لیگ نون والا ته هم را مخامخ کېږي. ما په مخکني ویډیوز کې تاسو ته دا گزارشات پیش کړي چې که د پی ډي ایم والا غواړي چې دا الیکشن یو کال ډیلی شي او یو کال پس الیکشن وشي نو هم د دې دقه حال وي او که 2 کاله ډیلی شي او 2 کاله پس الیکشن وي هم د دې دا حال وي ځکه چې عوام د دې نه بدزن شو. عوام د دې نه خفه دي.
عوامو هغه حالات او هغه خبرې واورېدلې او ویې کتلې چې کوم دی دعوی کړې وي د دې دا دعوی وي چې موږ سره تجربه کار ټیمونه دي او موږ به په هغه تجربه کار ټیمونو باندې ډالر سټیبل کو خزانه به واپس ډکه شي مهنګایي به کم شي په دې مهنګایي باندې به روزانه یو نه یو مارچ کېدو د هر طرف نه به یو مارچ کېدو د مولانا صاحب د طرف نه هم مارچ کېدو د بلاول د طرف نه هم کېدو د مریم نواز او د حمزه د طرف نه هم یو مارچ کېدو خو اوس هغه مارچونه نه کیږي او اوس هغه مارچ طرف ته دوی خیال نه دی او نه د دې نه علاوه نورو پارټیانو خیال دی ته چې اوس د مهنګایي کم حد ته ورسېده د شماریاتو د ویب سایټ په مطابق باندې 31.7% اوس په دې وخت کې د پاکستان د مهنګایي شرح دی 31.7% چې کوم د مهنګایي د شرح د نن نه 50 کاله مخکې د مهنګایي شرح وه 50 کاله پس واپس 31.7% ته مهنګایي رسېدله دا زموږ د ناقص منصوبه بندۍ او د دې حکمرانانو د ناقص کارکردګۍ د وجې نه مونږ دې حد ته ورسېدلو په 1100 روپۍ په تیله باندې به چې کوم خلکو احتجاج کولو نن په 2700 او په 3000 روپۍ باندې هغه احتجاج والا کسان وی دا عمران خان نو عمران خان که یو کار غلط کړو نو تاسو به ټیک کړی وي بل عمران خان که دا ګراني روستې وه پرېښې به مو ورته کړی به یې وه دا هر څه پخپله به مو ورته پرېښې وې چې څنګه د هغه خوښه وه هغه شان به یې کولو اوس په غرق او تباه به اوس په الیکشن کې نشو ګرځېدی اوس په هغه هلمټ اچولو د مریم نواز د خولې په مطابق باندې نو دا ټولې خبرې اوس دې ته را مخامخ کېږي پر روان وخت کې د قومي اسمبلی چې کوم خبرې روانې دي نو کیدای شي چې قومي اسمبلی هم ډیزالو شي او خلک واپس الیکشن طرف ته لاړ شي او واپس په پاکستان کې د الیکشن ماحول جوړ شي او په دې کې به بهتري ځکه وي که اوس پنجاب او KPK دا عمران خان ته په لاس باندې واپس ورلل نو سند او بلوچستان به بیا خامخا د هغه وي او دغه شان به وفاق هم بیا د هغه وي نو په دې وجې باندې دې سره اوس دا غم او فکر پیدا شوی دی چې که چېرته مونږ دا خبره د دې د کنسنټریشن ولا مونږ ډیوایډ کو نو ښه به وي که ډیوایډ هم نه کو نو بیا صرف او صرف زمونږ طرف ته خیال وي او بیا به دا حالات او واقعیات هغوی په حق کې نه وي خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان